ابوالحاشم رحمت الله علیه یو بزرګ دی یوې کشتۍ ته ولاړو ډیر وخت ودرېد کشتۍ رانله یو کشتۍ راله چې ویې کتل یو پکې یو سړی ناست دی او یو پکې یو جینۍ ناسته ده او هغه جینۍ داسې ناسته ده چې میک اپ او ځان یې سینګار کړی دی او دې سړي ته اداګانې کوي د کشتۍ په یو سر کې دا سړی ناست دی او په بل سر کې دا جینۍ کینولې ده هغه ورته نازونه اداګانې کوي او دی ورته ګوري ابوالحاشم رحمت الله علیه ناوخته شو کشتۍ ته یې لاس ونیو کشتۍ ته پخوا داسې سفر وي هغه ملا خو ورته وایي دا خو ما سره دې سړي بک کړی ده دا خو جی سپیشل ده راشد بھائی دا سپیشل دی نو تاسو پوهیږئ وایي دا سپیشل دی جی دا سورلی نشته نو هغه دغه بزرګ دغه سړي چې وکتل دا مالداره سړي چې هر څوک الله والا غوندې ښکاره کوي ګیرې هم ده په سنت هم برابر دی راشه خو د کشتۍ په یو ګوټ کې به کښېنې نو زموږ نه څه غواړي د کشتۍ په یو ګوټ کې به کښېنې نو رابره که جي د کشتۍ په ګوټ کې کښېناسته وایي چې څنګه دا کشتۍ داسې لږه منځ ته ورله نو دوی پړکې شروع کړې او دې جینۍ ته وایي ګانه شروع کړه دې جینۍ ته څه وایي وایي ګانه شروع کړه دې جینۍ چې ګانه شروع کړه نو د ابوالحاشم رحمت الله علیه غوږونو کې ګوتې ورکړې نو دا سړی ورته حیران دی چې دا دې څه کوي دا دې څه کوي وی بیا شرابونه یو ګیلاس راویسته او ده ته یې مخې ته کېښود ابوالحاشم ته نو د دې شرابونه اصل کې ډېره بدبویي ځي کوم خلک چې سکي نو هغه ورسره عادي کوم خلک چې سکي نو عادي خو دا ګوره ډېر بدبویه شي انګور چې څښا شي نو بس شراب ته جوړ شي هلکه میوه چې څښا شي نو شراب ته جوړ شي نو دا ورته لرګه فکر که دا څه مرداري ده هغوی دا اوس که دا ډېر قیمتي شی دی دا اوس که چې خمار شي دا پیک اوه چې خمار شي هغوی نه جي دا خو نشم څکلی دا دي دا لرګه ګندګي ده دا څه په قهر اخته یي او دې جینۍ ګانې مو ته یې بندې کړه چې تر کومې پورې ځې مونه دا شی بند کړې دا څه کوې شی م لګولی دی الله وبخه خیر دی ورته وی ابوالحاشم رحمت الله علیه ته وی وی یاره زه خو په داسې محفلونو کې ناست یم چې هغه رنګین محفلونه دي هغه رنګین محفلونه دي زه په مجرخانو کې او شرابخانو کې زندگی تیره شوې ده د پیسو کمی نشته نن تا سره کینو وایي زه ته راته څه ووایې نو وایي که ګانه نه درځي نو ته څه ووایه هغه وایي زه به درته ووایم نو هغه ورته قرآن شروع کړو او د قرآن یې ورته دا آیت شروع کړ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ای الهاکم التکاثر تاسو خپل مال دومره غافله کړی حتی زرتم المقابر چې په دې مال په غفلت کې تاسو حتی زرتم المقابر تاسو قبرونو سره ملاقات وکړه قبرونو ته لاړئ خو د دنیا د خواهشاتو نه را واپس نه شوئ وایي قسم دی چې د قرآن د آیاتونه یې واورېدل وایي ګویا چې ویښته ودرېدل سترګو نه قطرې را وبهېدې ما وویې د انسان د سترګو نه قطرې بهېدل باد کې راځي په ځمکه باد کې پرېوځي زما رب وایي ګناهونه اول معاف کوم قطرې وبهېدې قرآن آیتونه یې واورېدل هغه وینځ د الله د رضا دپاره ازاده کړه ابوالحاشم رحمت الله علیه وایي دا سړی راغی وایي قسم دی بیا چې الله واله شه 40 کاله ما سره تېر کړه او 40 کاله به دا جمله خامخه ده چې کاش تا سره مخکې ملو شوی وي کاش تا سره مخکې ملو شوی مخکې زندگی به مې نه بربادېده کاش تا سره مخکې ملو شوی دا ما به دا نوره زندگی قسم دی په دې کې خو دغه وایي چې کله وفات شو ما سره 40 کاله تېر کړه زه ورسره ډېر عادي وم جړل به مې وایي ډېر به مې جړل الله تبارک وتعالی راته په خوب کې اوخو ما ته وایي ابوالحاشم جاړه ما ته وایي چې کله تا په کشتۍ کې په دریاب کې 2 ساس کې اوښ کې وبهیل قسم دی د هغه دریاب د اوبو نه مې دغه 2 ساس کې ډېر په اعلی منصبه باندې اوچت کړل او تا ته مې د مغفرت اعلان وکړ محترم شوک سره سبحان الله ستا د کشتۍ یو ناست دی زه ما وویل الله قربان د الله د ذات نشم قسم الله ډېر رحیم ذات دی الله ډېر رحیم ذات دی وایي موسی علیه الصلاة والسلام مبارک ته زما رب وایي دغلته یو نوجوان دی ورته ووایه خدای وایي ورته ووایه چې خفه یم دنه ورته ووایه موسی علیه السلام راغی نوجوان ته وایي زما رب وایي چې خفه یم زما رب څه وایي خفه یم دی لاړه ډېر خفه شو چې ګوره زه خو ګناهونه کوم نو زما رب دی موسی علیه السلام ته وایي زما په ګناه یې خبره کړه زما رب په دې موسی علیه السلام ته یې خبره ډېر کاره تپس بیا ویرېده ډېر کاره تپس ته بیا ګناه وشوه بیا موسی علیه السلام ته وحی وشوه زما رب ورته وفرمایل موسی ورته ووایه که ته اوس توبه وباسې هغه هم نه قبلومه دونه خفه یم وایي دا نوجوان راغی او سارا ته لاړ
چې سارا ته لړ خپله ټوپۍ یې ویسته کومه پخوا چې به د هغه موافق دغه وه ګریوان یې سیرې که او الله ته یې اواز وکړه خدایه ستا د مغفرت خزانې ډکې شوې او یو بله جملې ای ذنب اعظم من عفک خدایه زما کومه ګناه ده چې ستا د عفو نه ډېره لویه ده خدایه زما کومه ګناه داسې ده چې ستا د رحم نه م لویه ده نو خدایه ته ما نه بخې حتی تکونه لا اغفرک خدایه ته ولې ویل چې زه نه بخم فکیف لا اغفرک خدایه څنګه به مې نه بخې والکرم من صفاتک ما خو ستا صفاتو کې یو رحیم هم اورېدلی دی چې خدایه ته رحیم هم ذات مې نو ما به خدایه څنګه نه بخې ما خو دا اورېدی او بیا م خدایه که ستا د رحم خزانې ډکې شوې او ختمې شوې او بیا هم ما عذابې نو خدایه زما ګناه څه کې ستا چې څومره ګناهګار بندګان د هغه ټولو ګناهونه زما په سر واچوه فاوحى الله الى موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته جبریل وحی راوړه زما رب ورته آواز وکړ وایي قسم دې ماله د خپل رحم د غیرت آواز راکړه ورته ووایه موسی چې ما دې ټول ګناهونه معاف کړه شوق سره سبحان الله قربان شم د رب د ذات نه او د محمد رسول الله نه صلی الله सलाम अलैका सलाम